دوه بیزوګیونه په یوه ډباله باندې لانجه روغله سره یو تل چې موته ورکوي او بل بیزوګیو تل چې موته ورکوي خو دې سره په جوړېدل نه لانجه په جوړه کړه سره ومنستا بل بیزوګایو تر ګډ شو هغه ته وویل چې موته روکي چې زه مې مسله حل کوو د خبره زر راسیخه کوي چې ټیک تو ډباله ویر کړله او یو بیزوګي په منځ باندې نیمه کړله نیمه یو ته ویر کړله او نیمه یو بل ته ویر کړله خو ظاهره خبره ده چې ډباله په منځ نیمه شي یو طرف ته زیوته درېمي ایو بیزوګي والوشکي زیوته شوي وه بل نو سره منله چې ده ته د زیوته کړله او موته د کامه کړله چې ټیک تو منځګړي بیزوګي چاچاول زیوته شوي وه هغ بیزوګي نه وخوستله او خپله لوشکي ځنې وخوړله بیا یې ویر کړله چې هېڅ خو منې مې ځنې کامه کړله خو چاکیم ول یې وخوړله بیا هغ ول یې ډېره خوړلې وه ځنې کمه شوله او بله په زیوته شوې وه اقبل نه بیا وخوستله اقبل والیا لوشکي وخوړله خبره دغه ځای ته روغله چې ډباله لوشکي پوته شوله منځګړي په خوړلې باندې د دې ډباله دو وخوړله او دې سره په جوړ نه شوله لوشکي پوته شوله هغې بیزوګیانو ورته وویل چې که خوښه دی ته میږ نه منځ نه ووځه میږ به خپله سره په جوړ شي خو ته د میږه منځ نه درېشه ووځه خبره د ویډیو جوړولې مقصد مې څه ده نن سبا میږو تو سه مشر شه دوې لنجې ډېرې زیاتې په ټاپ باندې روانې دي دا د ډېر وخت نه دا د میږه نسلې نه په ښه ځای و په مځکې باندې لنجې بیا میږ په منشه خولې ونسي سره هغه خولې چې د میږو تو سه د مشرون دي دا په 2-3 لکه روپۍ باندې میږ ته خبره لګیا کی خبره ورته کوي مشرون یو متل کړه دا چې د وطانې بیزون و او روپۍ زنځیر یا یو میږ ویل یا په بریده لنجای یا مې په بلې وړې کیسې باندې لنجای سره د 15-15 روپۍ خبره وی خو کمانس ته مې دا خلک ارګاټ کړلو بیا دا میږ نه 15 لکه او 2 لکه روپۍ چې کومې دي دا میږ منځ نه یو لري اول خو ګوره د مسلمانۍ دغه طریقانو دو ویلی چې الله پاک انسان د پوره په اسلام چې دومره ځای پرېښه ده چې الله پاک وایي چې 2 کسان سره شاختي و ته د ده ریغه کوې منځګړه سړی په هغ ځای چې درویغه ویلی شي درویغ د منافقات یوه حصه ده انسان د ایمان نه خلاصوي خو الله پاک وایي چې ته د 2 انسانانو رغولي دپاره په من چې درویغ ووي هغه درویغ باندې تو ګناه نه کېږي ته په منافقینو شه نه ایسوبېږې مو په خدایي یې قسم وکړه الله پاک وایي چې زه تو هغه قسم داسې نه وکړو چې تو په هغ قسم زه ونسو تو په درویغ ونسو قسم او درویغ او یا خو دوه انسانان په خپل منشه سره ریخه الله پاک ګوره په اسلام چې میشته دمره لیار روکړي دو خو د میشته داسې پښتون دي چې میشته خبره په 2 لکه روپۍ باندې کوي او دا ظاهره خبره ده چې دا خبره سیخه کوان شي سره فار ایگزامپل 2 کسان دي په خپل منشه لنجا دي ایس یو فریقینیا یو مشرون ونیولو خولې ونیولې او بل فریقینیا خولې ونیولې په پیسې باندې ایک فریقین ول ودا کوشش کوي چې راځي ځنه وګټو یو بل فریقین ول وکیلون چې کیمې چې کیمې خولې دا ودا کوشش کوي چې زه د خپل کاس دا خبره روګاټو ویل چې 2 لکه روپۍ مې ځنه وخوستې دي دا خبره شعر دی سیخه کوای شي سره نه شي کوای ویل چې دا دوړې مطلب پرش ابل یا پیسې ته ګوري وا پیسې ته ګوري چې زی وګټو انسان ته حق نشي ملاوي دی انصاف ته انسان ته انصاف نشي ملاوي دی په دغه سړیونه په دغه خلک منشه ګوره دا خو مسلمانۍ نشله دا خو پښتیا نشله چې ته مو ته مسلمانۍ و د انسانيت طریقه چې کیمه د انسانيت کیمه خبره کیسې دي لنجه خلقول دي دا ته مو ته په لکه باندې کوي دا اسلام دا پښتونۍ سره دا مسلمانۍ د انګريزان نرته سیمیر خپل پښتين وي چې یو خپل لیر په قرضه خرڅوله د نشتی چې یو خپل لیر خرڅوله د نشتی نه بلو ته ویل چې په قرضه روکا ظاهره خبره ده چې په کیم کیر شي وکیلونو خبره خپلې نیولې شي ودا کیسه خبره یې پښه او په تکلیف باندې یاوه د لنجې د بدینه د غریبات نه وستری شوی پاسته دغه مشورونه ته ورځي چې را میش په من شری غروالي میش د ټیپل کې نستری میش د لنجې د بدی خلک نه میش د لنجې بدی نستری شوی خلک میش تاریخ او کې دا خلک په دغه خلک د مجبورین او الټا فائدې وخلی و دینه د 2-3 لکه روپۍ چې کیمه دی په منشه وخلی خو به د خبره شي چې کیمه دو غاټ نه غاټ نقصان او غاټ نه غاټ ملوث میږي په 80% ګناه د میږي تو خپل یاده ویلې چې میږي تو ویلې پردي اجره ته خبره بي میږ ویلې پردي مشر ته خبره بي د پښتې میږ په مشرونه نه دوز د میږ په قوم شه د میږ په نسل شه د علاقې د میږ په قوم شه داسې پښتين نه وي داسې مشر و نه اشاره د خبره دای میږ ته خال کی شته د خو پیغ میږ خبره نه کوي ویلې چې رحمان بابا وی چې ما غریب سړی و خيار لیدل نه ده کوم چې کیم غریب سړی وي امیږ وی چې یاره دا لیونی ده دا پیږ یا نه کني دغه پښتې د میږو تو خپل مشرونه زدادو ویلې میږو تو پردي خلک ته پیسې ته خبره بي چې یاره میږ په پردي خلک باندې پیسې باندې خبره او کې میږ په خپل مشرونه خبره نه کوي پردي چوک شه مې خیر لیر پردي کو چی ګوندې بیا دا خلک میږ ته صدا څه واقعي او
بیا دا خلک مشته څه داسې خبرې او کی چې پلونکي ته مې خیر لیر پښې ور کړه د تو مې لیر پښې ور کړله مخ شو په فیصله شو زنور ور کېدل اړه او زاو ور کېدل ما شو پښې ور کېدل نن مې خوایند مایند په فیصله شو ور کېږي دا کیم قانون روستي دا کیم کې تو بشر غړي دي ولې دا شوز انسان دا د شي دا خره خونه دی هغه انسان دا کنه چې مو دوکو د مو تکلیف لیا د مو غلطی سزو دته ملاويږي ګوروي چې هغه زئی سويزي چې کیم تا کیم بندې ير بلېږي تکلیف هغه شوز تای چې کیمه اخیر شو وخت بیا تیرای خو مشرون څه په دغه رنگ باندې فیصله وکي دا مشرون چې کله په چوک شه خبره درته کوي دا د اول په چوک شه ایغ زی ته خای چې تو د پښتنه خلاص کی او تو د چا سره د سترګې لګولې پوت نه کی ته سره چا سره سترګې نشه لګوای د زی ته د سیخ کی بودای پاسته تو فیصله کوي چې په چوک شه دای تو د نیکری کاډر وخلی چې تو نیکی ادمره رس سړی شاکر ته روښته او پلان کی شو زینات لوس رچولې د دا مسله و د دا مسله و تو مر چې کی مواقع د سو په لمن خندانی و چې تو په چوک شه د نسل را سر خندنای کی و به عزت د کی و ته چیک به ویا خوند ویا چاره خیر دی وتا ډېر خوشالي و ډېر قیمتي خبره وکړلې زکه دواله کوي پی مې په ور کړله خو ډېر قیمتي خبره وکړلې ویل چې تی به عزت اکړلې و خفا اکړلې و نقصان یا در کو خبره د ویډیو جوړولې مقصد مې صرف دا غدا چې دغه مشرونه ته دا خوښ کوم چې په پیسې باندې خبره ما کوي انسانونی مسلمانانی ګوره چې موږ ته سایو بل نه پیسې وکولي سره مشرون مې وستاتوس د پر دا کافي ته چې وو د عزت پړکای د مشري وي په پړکای مې په درسر کو او په جرګې شه مکشنه ولې چاره په دوه مسلمانانو په من شریغه وکي تاسو دې پر بس ډیره دوکونه کابر تاسو وړل په چار دی یو ورځ والا پاک ته مخ کېږي کابر شوه پتا په تیار شاله پاک ته جواب ورګری ایک زید برا کچھ سگنا سنا سکول پشار دی اور اردو شو متال دا وش کچھ پانے کے لیے کچھ کو نہ بھی پڑتا ہے نو ایک زید برا سکول پشار دی صرف دانند ش د دنیا ش میرا پیسې روګټی چې شیک مې پکیم رنگ باندې و چا سره مې دوکا وکړه غلا مې وکړه سید مې وکړه قتل مې وکړه حرام مې وکړه یا مې د سینه غلطه وکړه و صرف پیسې رګټو پیسې ګټل نه دی الله پاک ته مخ قول دی بیا پښتوني مسلمانانی سره یو بل سره خیر شګړه امداد کوي و د انسانیت خبره کوي ویل چې انسانيونی و انسان د انسان په درد باندې پایږي و دغه ورینه تا دا خبره کوم دغه مشرونه ته د خپل قومې د کیم مرته سه پښتون چې دي هغه ټول ته دا خبره کوم چې را پردي چوکې ته خبره ما به خپل خويند لینا دمر به عزت کوي ما په پردي چوکې شه نومینه خبره ما کوي په خپل چوکې شه په خپل کیر شه د کټې د نه د خبره خال کې خپل کې کوم شه مشرونه ادوا د مشرونه روز د کې خپل لنجې چې کې مې دي ادم غاټي ته ما به یو په کړډې په لکه باندې ما خل کوي زلزونی نه دمر نقصان شمارو ولی ویل خپل زونینا بربادای خبره پلانډ طریقې شه پلانډ الفاظ شو په کم خبره په خپل چوک شو په اجره شو په کېره شو خلک پردي خلک منستا مارو ولی دا ویډیو په چا بعد لګیدلی ان مزرات غوړي چې 50 شاله لګیدلی نره ملګری سره شریکه کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ